له افغانانو سره څنګه سلوک کیږي. پر دې باندې تر اوسه پورې په ټول پاکستان کې یوې پارټۍ م احتجاج نه دی کړی. یو سړی نه دی راولاړ سوی چې دلته 40 کاله ګزاره چې کوم چا کړې ده، 50 کاله چې کوم چا ګزاره کړې ده، هغه کسان په څنګه رقم باندې په کومه طریقه باندې له دې ځایه پسې اخیستل کېږي. حتی داسې ګمراهان لا هم شته. دا کسان خودي روان پر لاره دي، پر لارې یې ګاډیان اشکولي، غله ورته ولاړ. دلته د انصارو دغه حال دی. هلته انصار خپل جایداد ورته تقسیموي، دلته انصار له مهاجرو څخه غلاوې کوي او حتی پر دا باډر باندې لا هم نه پرېږدي. له دې چې خو په زور و په لکړه په هر طریقه باندې سبار کو، هر څه جایداد چې پاته سولو هغه خوده دلته پاته. سپین ږیري کسان غږېږي، سپین ساري غږېږي، کوچني ماشومان زاړي فریاد. دا څنګه انسانان دي؟ په دې کې څنګه زړونه پراته دي؟ د یوه تر اوسه پورې زړه نه د باندې سوځېدلی چې له دې خلکو سره ولې دومره ظلم کېږي. نه پر دې برابر باندې په انصارو کې، نه په د حکومت یو پارټۍ، نه په عوامو کې یو چا یو جلوس هم نه دی کړی چې له دې سره ولې دا رقم ته کېږي. بس هر سړی دا وایي چې په ما څوک کار نه لري، بس صحیح ده، بس میم زرما ټوله زما، بس د ده ترتیب برابر و، د ده ریکارډ برابر و، دته چا څه نه ویل، دته څوک نه ودرېدی. بس دا دی تر ټولو غټ اسلام بولي، تر ټولو غټه مسلماني یې بولي. او بلکې داسې موقع پیدا کړه، وایي سمې پوښتنې پسې کوي، وایي په دې علاقه کې خو به څوک مهاجر و څوک نه یې چې بارېږي. بیا یې مځکې ته هم ګورې، که یو غوا ورته ولاړه وه هغه د 2 لک روپیو دی په 20,000 روپۍ ځینې اخلي. دا خو یو چا ماته وویل هم، ولایتي غوا یو چا خرڅوله، ویل ډول په 50,000 روپۍ راکړه، هغه ویل 2.5-3 لک روپۍ غوا په 50,000 روپۍ. دغه شیانو پسې لا هم ګرځي چې یو لرګي ځینې واخلي، یو غوا ځینې واخلي، یو موټرسایکل ځینې واخلي، داسې شی چې هغه یې په کډه کې نشي بارولی. دا ظالمان خلک ورته ولاړ دي، هغه ظلم لا هم ورسره کوي. دلته هم زړه نه باندې سوځي. عوام دا رقم ته دي، حکومت خو ایسته پرېږده، حکومت خو ډنډه راخستې ده، هغه خو زما قانون ده، بس د ده پر قانون باندې به چلیږي که هر رقم ته چې بس اډر اوسو بیا به هغه رقم ته کوي. که سردار ده، که مشر ده، که سپاهي ده، که هر سړی ده، هغه رقم ته ورسره مني. لیکن د صحابه کرامو تاریخ تاسې وګورئ، هغه و مهاجرینو ته په کوم انداز باندې ولاړ دي. هغه خپل جایداد ور تقسیم کړی ده، وایي راسئ خپل جایداد به و تاسو ته درکم. او په هره کوټه کې، په هر کور کې دومره کسان ناست دي چې حتی د الله رسول د دوی په مابینځ کې د ورورګرولي حکم وکړو. یو به بل ته ورور ویل، د ورور غوندې ګزاره یې سره کوله. لیکن دلته څنګه د ورور ګزاره روانه؟ په اډه کې له ننه څخه 2 ورځې مخکې تللی وم، یو پارسیبان راته وایي دوکان یې ډېر ښه ډک و، چې یو پښتون تېرېدی، ویل کډه مې بار کړې ده، کډه مې بار پسخن بې باندې وایي. ده ویل دا خلک اوس په ما پسخن وایي. داسې کوم کسان دلته دي، د دې باشنده کسان چې دي چې ښه ریکارډ یې پروت دي، هغه کسان پسخن باندې وایي. یو بول کډه مې بار کړې ده، روان یم. بل به څه ویل، زه له ده سره 10 منټه ودرېدم. ده ویل دا ټول مارکیټ ما په تکلیف کوي. ولې پارسیبان ده، بس دا ځای دی ته معلومېږي چې دا سړی ریکارډ نه لري. د هغو څخه داسې غټې غټې ټکانې پاته سولې. ټکانې خو پرېږده چې کوم چا له دوی څخه پیسې وړي دي، اپورونه چې وړي دي، هغو هم لمبران پسې بند کړو. دا کسان بس د هغوی له کوره راوباسي، سیده یې پسې روان کړي، نور شی نشته. بس موږ ته 2 میاشتې وخت درکړو، 3 میاشتې وخت درکړو. ولې دا 50 کاله جایداد، دا 50 کاله زندگی، دا په میاشتو 2 میاشتې باندې دا ټول کاروبار ختمیږي. یو قانون خو کښېږده، یو طریقه خو کښېږده. دا حکومت نشه یم، حکومت خو کوي چې هر څنګه کوي هغه رقم ته روان ده. یا عوام دا رقم ته ورسره کوي، د عوامو پسخن دا رقم ته وي، خود به بارېږي. دوی داسې قرباني ورکړې ده. قرباني تر 500 کلو پورې نه ده، قرباني دا ده چې تر اخره پورې به ورسره یې. بیا دغه ته قرباني وایي. په اسلام کې د قربانۍ وخت نه دی معلوم.